افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. ان الله بیشک اللہ تعالی چه دے لا یخفا پٹ نه دی علیه پاغمانی شیئن سسید فی الارض پزمکا کے ولا فی السماء نه پاسمان کے. هو الذی دا اللہ تعالی غزات تے یصورکم چی شکل در کئی صورت در کئی تاسو لرا فی الارحام پر رحمونو کی کیف یشا سرنگ چیو غواړي. لا الہ نشت دے لائق دے عبادت الا ہو دا اللہ تعالی دے العزیز پورا پورا غالب دے الحکیم پورا پورا حکمتنو والا دے. سورہ آل عمران پدی کی بنیادی مسئلہ دا چے دینو اصلاح د عیسایانو دا د نصارو دا. سورہ بقرہ کی اصلاح الیہود فی ضمن المناظرہ یہودیان اصلاح کول اپ ضمن د مناظرے کے او احکام ضروری د پار د مسلمانانو. اس پر سورہ آل عمران کے اصلاح النصارہ د عیسایانو او سنگ جے پرون مولانا سبتا ستا او فرمائل چې دا یو وفد راغلو د یمن علاقې نه. یمن کې د عربو په بارډر باندې زائد نجران الته ټول عیسایان پاتې کېدل. کله چې مکه شریفه په اتم کال فتح شوا او دا وفود را شروع شو دا خلق جوگ در جوگ اسلام تا داخلی دل نو عیسایان اغی اویریدل اغی وی یرا دا مسلمانان طاقت رس پرس سوا کی گیا سره چه پا منگ بانی عملو کی اس منگ تا مخامخ شی نا اغی وی دا عملین مخ کے منگ وسر مذاکرات کو جزیہ منو مذاکرات دا پارا شپیتو کسانو وفد راغلو چې پاغي کې په دینی اعتبار معنی علمی اعتبار معنی سیاسی اعتبار معنی پرای اعتبار معنی چیده خلق راغوندو. دا شپیتو کسانو وفد داراغه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره کې مختلف اصحابانو ته دی تقسیم کړل د د ملمستیا انتظام وکړو. دیرال دی نبی علیہ السلام سرا پا مختلف خبرو معنی باس او مباحثه او مناظره شروع کړه. خو زیاد تر باس د دی پزاد د عیسی علیہ السلام ولی عیسایان عیسی علیہ السلام تا زوی وی د اللہ تعالی خدای ورته وی نو دی پا دی معنی عیسی علیہ السلام پا اولویت معنی پا ابنیت معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا باش شروع کو. دا دی دا جواب دا پارا اللہ جل شانو سورہ آل عمران نازل کو چپاگی کی دا عیسایانو پورا پا بلی انداز معنی اصلاح و رد شوے دے. اس دی آیات کے اللہ تعالیٰ فرمائی دا منگ چنن کموے چھ پا کائنات کی سسیز اللہ مانے پٹ نہ دے او آغا چھ پا رحم کے اللہ شکل ورکی سنگ اللہ خوخی اللہ پائے عالم دے. معنی دا تمہید دی چھ دے عیسیٰ علیہ السلام پیدائش دا پا اللہ مانے پٹ نہ دے او عیسیٰ علیہ السلام
د بطن مادر نه د مور د خېټې نه پیدا دی او د چا چې داسې پیدایش وي نو پاغه باندې کیفیات راځي بدلیږي را بدلیږي حالات بدلیږي او کم ذات چې حالات بدلیږي نو هغه ذات الہ خدای نشي کېدی کم ذات چې د مور پر رحم کې پاتې شي او هغه د مور خوراک ته محتاج ای نو محتاج بنده محتاج ذات خدای نشي کېدی خدای اچھا ته نه محتاج دا تمهید دی بیا الله فرمای الله عزیز دی او حکیم دی دیا کې دا دو صفات الله چې قرآن مجید کې کم ځای کې خپل صفات ذکر کوي کې شاته وجه نو دا عزیز او حکیم دلته ذکر اړي چې دا الله تعالی بدی خبره قادر او عالم دی قدرت دی چې بغیر د ابنا بغیر د پلار نه عیسی علیہ السلام پیدا کړي او حکیم دی دا کار د حکمت نه خالی نه دی چې عیسی علیہ السلام الله ولی بلا پلار پیدا کو ټول انبیاء کرام چې څنګه په عام عادت باندې را روان او هغه سي پیدا کېدل عیسی علیہ السلام هم هغه پیدا شو خو نه د الله هر کار د حکمتونو ډک ته بیا الله فرمایي والذي د الله تعالی غزاد ته انزل نازل علیک پتا معنی الکتاب کتاب قرآن مجید منه بعد داغین آیات محکمات آیاتنا محکم دی هن داغ جده الکتاب دا اصل کتاب دی و اخر بعض نور متشابهات متشابی دی نفعما الذین ارچا کسان دی فی قلوبهم چی پلون دائی که زیعن کاغلیج دے کوگوال دے فیتبیون آغای تابداری که ما آغا تشابها چی متشابی دی منہو دا آغینا ابتغا پا تالاش پا طلب الفتنہ دی دا فتنے وبتعا پا تالاش پا طلب دا تاویل داغی وما یعلم تاویلہو او نپیجنی تاویل داغی الا اللہ مگر یو اللہ تعالی او خبردار ندی پا تاویل پا تعبیر داغی معنی مگر یو اللہ والراسحون او اغا مضبوط راسخ پی العلم چی دی پا علم کی یقولون اغی وی آمنا بی من ایمان راوڑ بی بدی مانے کلن دا طول من عند ربنا دا جانب دا رب زمانگ ندی وما یذکر نزیتنا لدین الا مگر اولو الالباب خاوندان دا عقل اس اللہ تعالیٰ فرمائی دا نصارہ دا نجران چراغلی خدای خو مختلف خبر مخ تکی خودے نو آغای دا عیسیٰ علیہ السلام مولویت معنیوی چی اللہ خو قرآن مجید کیم وی چی کلمتن الکاها الى مریم دا خو یو کلمه و کلمت اللہ عیسیٰ علیہ السلام تیویلی دا اللہ صفت تے وی دا سی خبری راواغستے نو دیدہ کہ اللہ تعالی یو اصول ذکر کئی اللہ فرمائی دا ما جے کم کتاب دا عالم دا اصلاح دا پار را لے گل دے کہ دو قسم آیاتون دی یو آیاتون محکم دی محکم مطلب دا دے چی دا غی حکم ظاہر دے ہر سڑے بھی پوئی گی اللہ وی اقیم الصلاة نموز قائم کا بدی ہر سڑے پوئی گی وآت الزکاة زکاة ور کا بدی ہر سڑے پوئی گی او بعض آیاتون متشابی دی چې د هغې په مطلب او په ویخ باندې او په اصل باندې بندیان نه پوهېږي دا متشابه دي لکه هغې کې یو دغه هم ده چې عیسی علیہ السلام ته الله کلمه ویلې ده یا الله تعالی وایي لهما ید چې د لاس نسبت الله تعالی ته کېږي الرحمن علی العرش استوى دا ټول چې دا متشابهات دي د دې په اصل مطلب باندې څوک نه پوهېږي نو الله اصول دی فرمایي او دا الله نیکان بندگان چې کمی کنه
بس هغه چې د الله تعالی حکم واوري نو سر هم پای عمل کوي چې کوم محکمی نو پای عمل کوي چې کوم متشابه پای معنی ایمانی زموږ په ایمان دې تلاوت کوي وایي عمل په کوي کنه پويږي وای الله ته علم دی. حکم خلق چا قلبی بیماران دي د زړه بیماران دي سیوا نو اغیبا اغی چې باس کوي دغه متشابهات رالی دا غي موضوع داسي وي بعض پوه خلق دیندار خلق دا غي مزاجي هغه د خپل دین ځان له په یو څو مسلو کې راټینګ کړی دی د چا دین د دریو مسلو نه تاویږي د چا دین د سلورو نه تاویږي د چا دین د پنځو نه او د چا دین د شپږو نه یاره د الحمدلله د والناس پر ټول قرآن ختم شي خو د شپږ مسلې ختم نشي حالانکه قرآن مجید د عالمگیر کتاب دی دا د دوه درې خبرو د پاره صرف نه راغلی دا د ټول عالم د پاره الله تعالی د هدایت لوی منبع را لېږلی ده نو چړخان او د غلط مزاج خلق هغه هم اکه خبرې راوچتئ چې په کم کې معمولی سا دماغ باندې سا اثر راځي سلیت راځي دا د غلط سړي مزاج دی الکه او د عوامو کې هم ډېر خلک داسي هغه وایي دا څوک چې بانې کوي که نه ته د دین مسلو کې ته وایي هغه وایي یاره څوک وایي موږ هم پوزې له راغلي یو مولا دا وایي بل مولا دا وایي دا اکثر خلک بانه کوي د دین مسله ورته وکړي یاره نو پلان کې مولوی صاحب دا وایي او پلان کې ډلې والا دا وایي تاسو مولایان خپله سره ډلې یئ نو موږ خدای دې په ایمان خوشحاله کا دا مولایان چې کوم ډلې دي اچھا تی په ایمان ووایا د دی د قرآن مجید سوره مسائل دي د دین سوره مسائل په لکونو مسائل دي په دې لکونو مسائل کو د دی اختلافي کومه مسله ده دا خو څلور پنځه مسلې دي ګوره که اهل حدیث دی که بریلی دی که دیوبندی دی که اشاعت والا دی هر یو تا ته وایي چې فرض مونځ دا به په وخت کې یو پکې ته دا اختلاف کړی دی چې یاره فرض مونځ به نه کې هر یو درته وایي چې د مور او پلار به خدمت کې هر یو درته وایي چې سهار به پاسې هر یو درته وایي چې آرام به نه کې نو دا په لکونو مسایل چې تا ته په شریک د هغوی شریک دي یو شانتي دي په هغې ته عمل وکړه نو هغه شریکې مسلې څوک نه ذکر کوي اکه دوه درې مسلې راوالي یاره وایي دی مولوي صاحب دا وایي دی لکه مسلمانه دا چې کومې مسلې دي که نه هغه هم که د مسلو په رنګ مې لا خبره وه مسلې څه دي څښاک شته څښاک نشته دی او دعا شته دعا نشته دی او وسیله شته وسیله نشته دی لکه دا څه خبرې دي د الله بندګانو او مړی اوري مړی نه اوري مړی دی واوري نه څه چلو شو نه اوري نه څه چلو شو دا خلق دا سادتوب دی د الله بندګانو خلق گمراه کیږي خلق د دنیا نه بې کلمې روان دي موږ اودس نه پیژني نور څه نه پیژني او موږ خپل برغنډي جوړ کړي دي موږ خپل ډلې مضبوطولو څه ضرورت دی خدای ته به نه مخ کیږو علا کل حال زما مقصد دا دی اتفاقی مسائل ذکر کوي په امت کې اتفاق راولئ توڑ م پیدا کوي جوړ راولي او جوړ راځي داسې ګوره قرآن مجید کې الله تعالی وایي نبی علیہ السلام ته را روان دی هغه آیات قل یا اهل الکتاب قل اعلان وکړئ نبی علیہ السلام دی اهل کتاب ته ووایه تعالوا الی کلمة سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا الله راشئ داسې کلمې ته چې زموږ ستاسو په مابین کې متفقه ده تاسو هم خدای رب منئ اله منئ موږ منو راځئ چې دا زموږ اتفاقي مسله ده په دې به یو ځای شو دا اختلافي به زموږ خپله حل شي نو یوه مسله اتفاقي ده عیسایانو سره ډېر اختلافي دي الله په اتفاقي ځان سره یو ځای کا اختلافي به خپله حل شي اوس زموږ چل سي په لکونو زموږ مسلې اتفاقي دي د هغې چوړ نه کوو هغې نوم نه الو چې هلکه زه هم دا وایم او پلان کې مولوي صاحب هم دا وایي د هغه هم دا رایه ده زما هم دا رایه ده و نه موږ چې زور ورکوو که نه زور ورکوم دقه اختلافي مسلو له ورکوو
د امت کې غلطه فضا پیدا کولی. الله تعالی دې موږ د دې خبرو نه وساتي. الله دې ګوره اصل مقصد هغه د دین خدمت ته، د علم بنیادی مقصد د الله رضا ده او خپل عمل برابرول دي. باقي خو دنیا ده. ولې د نبی علیہ السلام په وخت کافران نو، د نبی علیہ السلام په وخت منافقان نو، د نبی علیہ السلام په وخت شراب سکون کې نو. د بعض خلک وایي کنه یاره وایي دا مولایان دي او دی دا وکړه دا وکړه، کوي څه اسلام یې راوسته نه د هغې بچی تاسو چلو که هغه دلته به یو شاجیان مولوي صاحب براته ډېر پخوا نو ما یو کیزټ اورېده نو هغه و د دین دشمنه ته چې وایي چې ملا څه کړي مړه ته خپله نیکي وښیه تا چا سره ښه کړي، ته چې ملا ته ګوته نیسې تا څه کړي دي. نو اصل مسله دا ده چې اصل مقصود دا د ځان اصلاح ده. نو ته وایې ملایانو څه وکړل، ملایان دله څه وکړي، مل دله شړشم کړي. ته څه وایې لکه دا ټول ګناهونه په تاسو نه پرختي جوړې کړي، پرختي دله نشي جوړولی. د نبي علیه السلام په زمانه کې دا ګناهونه نو، دا هر څه په هغه زمانه کې وو، دې زمانه کې دا خو به دا خبره بل طرف ته لاړه. علا کل حال د الله نیکان بندګان دی په محکم آیاتونو باندې لګېدلي. ټیک ده که نه؟ اتفاقي خبرې کوئ. وما یعلم تاویله الا الله، او د هغې په تاویل باندې یو الله پوهېږي. لہذا چې کوم ځای کې داسې مسایل راشي چې هغه متشابهات دي که نه، نو په هغې کې ډېر بحثونه نه دي پکار، بس الله ته یې مفوض کوي. والراسخون فی العلم یقولون آمنا به. کم خلق چې هغې راسخ فی العلم دي هغې وایي زمونږ به دي ایمان دی، دا ټول زمونږ د رب دی. وما یذکر الا اولو الالباب، او نصیحت نالی دینا الا اولو الالباب مگر خاوندان دا عقل. بس کم ان اللہ بشک اللہ تعالی لا یخفا پٹ نہ دے علی پامان شیون سزیز پی الارض پزمک ولا فی السما نپاسمان کے. هو الذی اللہ تعالی غذات یصورکم چی صورت در گئی تازل فی الارحام پر رحمن کے کیف یشا سرنگ چی اغواڑی. لا الہ نشتد لائق دے عبادت الا دا اللہ تعالی دے العزیز پورا پورا عالم دے الحکیم پورا پورا حکمتن والا دے. هو الذی اللہ تعالی غذات انزل نازل کا لے کا پتا مانے الکتاب کتاب قرآن مجید منہ باز داغین آیاتن محکمات محکم ہن داغا جدے ام الکتاب داغا اصل بیان دے کتاب دے. و اخر بعض نور آیاتنا متشابہات متشابہ دی. فاما الذین ارچا کسان دی فی قلوبهم چی پنو آغای کی زیغن کگلیج دے فیتبیون ای تابداری کی ما دا غزیز تشابہ چی متشابہ دی منہ داغینا ابتعاء پا تالاش پا طلب دا فتنے و ابتعاء پا تالاش پا طلب دا تاویل داغی. وما یعلم تاویلہو نپوئی پا تاویل داغی مانے الا اللہ مگر یو اللہ تعالی. والراسحون راسحین پی العلم چی یقولون غیوی رب آمنا من ایمان راوڑ بی پاغی مانے کلن دا طول چی دے من عند ربنا دا جانب دا رب زمانگنا دی. وما یذکر نسیت نالی دین الا اولو الالباب مگر حاوندان دا عقل. الحمدللہ رب العالمین. کریم خدای ته زمونږ د ټولو نه راضي شي، الله زمونږ د ټولو په حال رحم وکړي. کریم خدای تقصیرات معاف کړي، الله کامل ایمان کامل رضا کامل تقوا راکړي. الله موږ ټولو ته خپل قربت خپل معرفت خپل عظمت راکړي. خدای د رسول الله صلی الله علیه وسلم کامل شفاعت نصیب کړي. الله د نبی علیہ السلام د مبارک لاسم د حوض کوثر وب نصیب کړي. الله زمونږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي. الله د درس دا څومره مشرکا دي الله د ټولو سینې د قرآن مجید علوم ته کلاو کې. الله زمونږ په زړونو باندې الله خپل ځان او خپل محبت حاوي کې. الله تعالی څومره مشران دي خدای تقصیرات معاف کې. څومره ځوانان وروڼه دي الله ځوانای کې دین د پاره برکت واچي. څومره معصومان دي خدای ته عالمان با عمله کې. څومره زنانه دي الله تی دیندار او پاکباز ولري. الله د ټول امت په المان رحم وکړي. الله د دې مل په المان رحم وکړي. الله په پاکستان کې امن راولي. الله بدامني لري کې. الله ارزانی راولي. خدای ګرانی لري کې. الله اسانی راولي. الله سختای لري کې. الله زموږ د ټولو ناراضي شي. الله امن راولي. الله څومره مظلومان بی ګناه الله چې د ظالمانو پکې د بند کړي الله د هغوی په سکنجه